بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنبنی خلیفہ او پا تمام صحابہ کرامو کے دیر اعلیٰ مرتبے والا شخصیت تھے. په سړو کې د ټولو نه لومبي په نبي علیه السلام باندې ایمان وروړونکي دی. په صحابو کې د ټولو نه اعلی مرتبې والا او افضل شخصیت دی. هسې خو د هغه د افضلیت او د هغې د مرتبې ډېر زیات فضایل او ډېر زیات روایات دي. یو موقع باندې داسې کار وشو چې د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پس خبره باندې یو بل سره اختلاف راغی، یو بل سره خبرې واړولې راړولې، ترمنځ جنگ وشو، جګړه وشوه. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د عمر صاحب نه معافي وغوښته چې عمر خیر دې ما معاف کا، زمانه غلطی وشوه. خو عمر رضی الله تعالی عنہ په غصه کې او کور ته لاړو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پسې دروازه بند کړه چې ما پسې مه راځه، معافي رانه مه وغواړه. انسان دی خامخا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین معصومین عن الخطا ندی، البته محفوظین عن الخطا دی. بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمر صاحب دا دروازی نه واپس راغل. نبی علیہ السلام خواته تشریف راوړ، پیغمبر علیہ السلام ته وی دکسې چلو شو. پدې کې عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کور کې ناست دی، غصه سړه شوې ده، نو د خپلې غلطۍ احساس ورته شوی دی چې ګوره ابو بکر رضی الله تعالی عنہ زمانه معافي مو غوښته او زه بیا هم چې کوم دی نو د هغه نه کور ته رالم او هغه سره مې روغه ونه کړه. نو صحابه ناشنا خلک د قرآن کریم او د پیغمبر علیه السلام په صحیح معنو کې اتباع کوونکي وو. فوراً د کور نه را روان شو، وي ځم چې ابو بکر سره روغه وکړه، ملو شم ورسره. نبی علیہ السلام او ابو بکر دا خبرې کولې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جماعت ته راغی. نبی علیہ السلام خفه شو، غصه شو، وی عمره تاسو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لحاظ ولې نه کوئ؟ تاسو زما د ملګري او زما د یار غار لحاظ ولې نه کوئ؟ عمره تاسو ټول یو طرف ته، ابو بکر بل طرف ته، ځکه چې په کوم وخت کې ما د نبوت اعلان وکړ، ما وویل چې یا ایها الناس انی رسول الله، ای خلکو زه د الله رسول یم. نو تاسو زمانه انکار وکړو، تاسو ونه منلم، تاسو دروغجن وګڼلم، تاسو زما مخالفت وکړو او واحد ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې زما موافقت وکړو، په ما باندې ایمان راوړو، سخت یې را سره برداشت کړئ، ملګرتیا یې را سره وکړله. لہذا تاسو له پکار دا دي چې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ډېر لحاظ کوئ. د دې نه د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فضیلت او مرتبه معلومیږي.